حضرت علی رضی اللہ عنہ او د یو کافر مقابله رااله چې رااله علی صاحب خو بهادر تاسو ته شعر خدا وای اسد الله د الله زمره په جګړه شو علی صاحب دا سړی چې دی نو اوچته کو ځمکې راو برو او پسینه کېناس او توره راواغشتو سټه ته پرې کو هغه سړی څه چالو کو هغه د الله نه د حضرت علی صاحب په مخ لاړې ټوکړې چې لاړې ټوکړې علی صاحب نه پاسه می بل وخت بګور مرګرو ته وین عجیبه سړی دې پرې خو دا مونږ خو وی چې لاړې د باندې ټوکړې نو اوس به سره تسلو وکې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سر من به ته وباسه وی نه 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 دا څه نه ده په وختي مې د خدای د پاره راغورځول پیغمبر ته کنزل کړی د خدای د پاره مې راغورځول اوس چې را باندې لاړې ټوکړې نو د ځان جذبه مې پیدا شو چې دا مال دې په مخ لاړې ټوکړې په دې وجه دې وجنم نه نه د خدای د پاره خبره ختمه شوه ځان د پاره شوه نو بس پرې مې خو د بل ځای به بیا ګیر کم د خدای د پاره بیا به سره ګور سړی خدای مسلمان کړ سړی وګورو هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا د پاره وکړو الله د پاره بس دنیا کې به الله مدد کوي آخرت کې خود دې خو دنیا کې دې الله مدد کوي او کدا خدای د پاره دې او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت دا خدای خبره به ودی کې بدوی معنا وا قران حکیم کې په جاهلیت کې به خذ لس خذ کړي د یو سړی تلس خذ وي لس خذ اتلس خذ بشیر جان ته یو نه ملاويږي ها اتلس خذ دا شریعت کې جایز وي آیت نازل شو چې سلور خذو نه زیاته منري بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې خذ سلور نور ختم او چې اتلس خذ خو بچي به نه یوي وي کنه پنځه خذ خو پنځو بچي به مې کنه شپږ خذ شپږو بچي به مې کنه اترې اتو وخت بچي به مې کنه نو خذ پر خودل آسان کړ ها مونږ مليان کې وسړی ته چې دا خزر پرې ده والله که چې پلار ته لاړ چې ما ترې دو چې خزر پرې دا به موږ کوم دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړ چې خدای پاک اعلان کوي چې سلور نجات ختم یو راغی وې صاحب اتمه خدي سو کم وې سلور صد باقي پرې ده خجی پرې مې بدلاره اتلس خزي مې سو کم ور سره وې سلور صد باقي پرې ده دیونه وی چې الله رسوله خدای ته واجب حکم کې ترمیمو کی بچی میں دیتے جو میں دیتے سر سوک نا اللہ حکم دے خز ختم پلکار بگئی بس دے کیسے دی اڈر راگے خز خو کافران ام دا پا نکاح کے وے دا مسلمانان اڈر راگے چھ بس دا چا پا نکاح کے کافر خزی پریگت بس ختم مسلمان بس آتے دوی دانوے چھ علا دا خود ما خزر و بچی میں دی او خدای ته وای ترمیم پکېږي نه نه بس الله حکم دی فټافټ ختم ده ته کافر ختم خزو ته ګوره خزه به د کافر په نکاح کې نه هغه زمانہ کې خزه کافرانو په نکاحګانو کې لومبه زمانہ بس چې خاوند چا کافر دی خزه تیزی اوس خزه ته ګوره ها الکه ته کافر ایمان وروړي نه وروړم سلام علیکم فټافټ عمل دا عمل زمانه قسم په خدای چې صحابه جون ته ګوره سره حیران شي دې منشته دا الله حکم دې منشته بس خدای پرې مې خدا خدای ته وی خاوند کافر دي ذاته دلالم ته سړی ته وی سالور ساته باقي پرې مې خدا بس دې ته ایمان وای دا خدای حکم دې خبره ختم دې کیسه دي دیکھیں چونو چرانه کو یو خوا خدای بل خوا خزا یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاون نو مونږ خو په خله ټول وایو چې خدای بالو دا څه ده کنه دا لیکن عملی تور دا ثبوت چا ور کړی دی صحابه کرام ور کړی عبد الله ابن ابي په دې منافقانو کې لوی سردارو غټ منافق دا منافقانو سردارو او منافق باغو چې په خله به مسلمانو په ظاهر کې پړ کې به کافرو
مونږ به کو دلته نبی علیہ السلام سره پر پسې شاته به ولاړو. یوازې مونځ هم نه، روژې به هم نه وي. یوازې روژې هم نه، جهاد لبم ته باقاعده جهاد لبه ته د رسول الله مبارک سره مشوره کې به هم ناست. احد جهاد د مشوره کې پکې ناست، پټکې والے دی ناست، ذکر هم کوي لګیا دی. جهاد لمزي هلته جهاد کې مسله پیښه شوه، یو مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه. د مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه. جګړه جوړه شوه، اوبه کمې وې او څاروي ډېر وو. یو انصاري دی هغه ځان له حوض چوپ که، اوس هم بعضې خلک ویل که ما چوپ که، حوض یې چوپ که. یو مهاجر ورغی او د اوښې پړې سس که چې د حوض نه اوبه وڅکي. انصاري ورته وی یا خواږه دا اوښه دی، د اوبه ما ځان له چوپ کړي دي. اوښه یې ولا خوا کړه، هغه له غوسه ورله، چې غوسه ورله بس هغه دغه بند شلو، چې بند شلو به ټول لاړې. انصاري لرګي اوچت که مهاجر یې په سر و، مهاجر لرګي اوچت که انصاري و. هغه وی علی المهاجرین، اے مهاجر راشه مدد مې وکړې. انصار وی علی الانصار، اے انصار راشه مدد مې وکړې. انصار هم اوچت شو، مهاجر هم اوچت شو، جګړه جوړه شو. حضور پاک چې دا خبره واورېده، او دا څه خرابې خبرې کوي. دا قومیت دا د پیژنګلو دپاره دی، دې دپاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدرېږي. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په نیکۍ کې به یو بل سره ودرېږي، په ګناه کې به نه ودرېږي. زوی دی ولې نه دی، پلار دی ولې نه. دې موقع نه عبدالله ابن ابی فایده واخیسته چې د مهاجر او د انصارو قربانه شو. نو دې څه وایي، ما راته نه وي چې دا مهاجر به در باندې رالګي، ما درته نه وي چې دا مه پرېږدی. او که مدینې ته لاړو، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. که مونږ مدینې ته لاړو نو مونږ عزتمن خلک یو، دا مهاجر ذلیل دي عیاذا بالله، دا به وباسو. حضور پاک هم مهاجر وکړ، اشاره وشوه، دا خبره وکړه او نبی علیہ السلام ته اطلاع راورسېده. حضور پاک دا عبدالله ابن ابی راوغوښته، وی تا دا خبره کړې، مونږ ته ذلیله ویلې دي. هغه منافقو قسم وخوړه چې قسم دی که دا ما ویلې، ما نه دی، دا ما نه دی ویلې. او صحیبه بیا خو چې پیغمبر آواز وکړه د خو راشه مهاجر انصار جدا شو، خو چې پیغمبر راغی او آواز وکړه نو خبره ختم، جنگ ختم، فورا ختم. بیا رونه رونه د قسم وخوړه دا ما نه دی ویلې. حضور پاک هغه بل صحابي ته ویسې په خلکو الزامونه لټوي. آیات نازل شو چې ویلې دي قرآن حکیم کې، الله آیت نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده. زوی دی، د هغه نوم عبدالله دی، او زوی ډېر نیک سړی دی، مسلمان صالح، منافق نه دی. هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وی د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی، نو که داسې وي نو په بل چای مه وجنه. پلار مې دی اسې نه چې بل څوک پې غذار کوي او ما کې د پلار والی او د زوی والی جذبه راشي چې ته دوزخ ته ونه ښویږم. نو که تا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چای مه وجنه. ما ته حکم وکړه د ما د پلار سر به ستا خپو کې پروت دی، پلار نشتا څوک بالي اوسه الله رسول دې ته ایمان وایي. حضور پاک وته نه ما خو ستا د پلار د مرګ خبره نه ده کړې، ما نه دی ویل. سره راغی لاړو، پلار یې را روانو، په آس باندې سورو را کوزې که، دا اوښ باندې را کوزې که او یا پاسو. وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی، حضور پاک ته ذلیله ویلي دی. قسم په ای عبدالله ته د ما هغه عبدالله زوی نه یې؟ وی یم. او د دې پلار وضو ډېره مینه وه، ګریوان نه ونیو. تو د ما څنګه هغه عبدالله زوی؟ وی بابا زه دې زوی ما، ته مې پلار یې، مغه ما، خو د پیغمبر نه راته ګران نه. قسم په خدای سر دی وام شابه دا به وی چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند دی. یعنې اوس سر پرې کوم، وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز، هغه عزتمند. وی بیا ووایه، وی زه ډېر ذلیل یم او رسول الله مبارک ډېر عزتمند دی. وی زه اوس په مخه دی
الله مخکې نو کار چې کو چا د پاره وکړو الله او قبل چا د پاره مو ختم بس یو اخیری یو حدیث ترته وې یو سړی راغی حضرت ابو هريره رضی الله عنه مدینه منوره ته ورسره کېناست تاسو کوی دا پیغمبر مبارک صحابي دی وی ابو هريره یو خبره ده کوم یو حدیث راته داسې وایا چې تا د حضور پاک مبارک نه په خپل غوږونو اورېدلی ستاسو دا غمینس کې بل څوک نی په دې سترګو دی ورته کتل پړه کې دی یاد کړی راته وایي چې دی ورته وایي نو حضرت ابو هريره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی د ما په دې سترګو ورته کتل زموږ دا غمینس کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلی زړه کې مې یاد کړی دی او بیا ابو هريره چغه کړی او بېهوشه پرېوت چې هوش کې راغی اے ملګري یو حدیث به د حضور پاک نه اورېدلی دی په دقه غوږونو چې وی ما ورته په دا سترګو کتل زړه کې مې یاد کړی دی او زموږ د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغه کړی بیا بېهوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو یې څه نیک بخت دا دې څو کړل سړی دې راله مړ کړ ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی په دا غوږونو مې اورېدلی چې کله وی په دې سترګو مې ورته کتل په دې زړه کې مې یاد کړی دی او زموږ د حضور پاک منځ کې بل څوک نو کم حدیث وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي بندا مال می در کړو تاسو کړی دی پکې الله مال درا کړو ما ډیر ک تجارت به پکې وکړ او ما ستا پر رضا کې خرچ کړی دی الله وی کذب ته دروغ دی وې چې څومره فرشتي په میدان کې دي ټولې به وي ته وی کذب ته دروغ دی وې تا خدای لپاره د خیراتونه کړی دي چې خلک وی پلان کې ډیر سخی سړی دی مال دې نه دی کړی نوملا نو هغه د طویل شوی دی هغه سخی د طویل شوی دی دلته دې سره وړي دي سپېمو کې وته زنجیر واچوي پړ بخي جهنم ته ورځوي بل ته بندا روغ صحت وجود میں در کړو سری کړی دی الله جهاد میں وکړو او ځان میں شهید کستا د رضا د پاره ته خبره او بالکل جهاد دیم کړی دی شهید شوی میں او مال نه ګوره دې د پاره چې خلک وي چې فلان کې ډیر بهادر دی چې کم نوم لري کړی دی هغه نوم دی په دنیا کې ګټلې دی دلته دې څه کړوړي دي سپېمو کې ولا زنجیر واچوي دوزخ ته پړ مخې وغورځوي بل ته وایي تعالی مې قرآن درکړی قاري صاحب څه دې کړی دی الله شپه او ورځ مې قرآن لوستی دی دروغ دی وې کذبتا فرشتې به وایي ټول وې دروغ دی وې تا قرآن دې دپاره لوسته چې خلک وایي فلان کې ډېر ښکلی قاري دی نو چې څه له دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلی دی دلته یې هم نشته دل هم سپېمو کې زنجیر واچوي پړ مخې دوزخ ته وغورځوي ابو هريره وایي حضور پاک او فرمایل چې دا درې هغه خلک دي چې لومبې به الله دوزخ په دوی غرغنډه کوي جهاد غوندې عمل یې کړی دی بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی خو خدای لنا د نوم دپاره د دنیا دپاره اسم نه ختم ترونو کم کار چې کوو چا دپاره به کوو نن سبا ګورې تاسو پوهیږم نن سبا زمونږ غټ غټ عبادتونه د دنیا دپاره څنګه پلان کې بیمار دی په خلک وایي لکه پلان کې نه جوړې تپوس یې کوو ولې زما یې کړی اوس پرون زما پلار نه جوړ د هغې تپوس یې کړی چې دی وکم څه پلان کې او پرون مال هم راغلی زم ولا ورځم دا د خدای دپاره شو که د دنیا دپاره تاسو وایم دنیا دپاره پلان کې مړ دی او جنازه د 5 بجې ده چې ځو ولې زما پلار له راغلی اوس پرون مال راغلی اوس زه ولاړو ځم نه دا د عدل بدل شو خدای له نه شو هلکه پلان کې مړ دی قبر له ځو ولې زما قبر له راغلی اوس ٹھیک تا کله به مسلمان اوسګاری جنازه له بلار چې کله باندې انسان کله به سړی قبر لار چې کله بلار نشي لیکن زمون غم خادي دا قبر کنيستل دا تپوس پختنه دا جنازه دا ډېر لوی غټ غټ عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای لپاره نه دي نو چې کم کار کوو چا لپاره وکړو بس دا وکړو څوک دا ګزګاره د هر مسلمان جنازه له لاړ شه پیژنې او کله پیژنې
دل راغلی دی کنه اوسګاره د هر مسلمان قبر وکنه وا کوسته کېږي دل څوک راغتاله کړي دی کنه دی کړي او چې اوسګاره د هر مسلمان ته پوس پختنه وکا تا کړي دی کنه د خدای لپاره بس نو الکار چې څومره سړی کوي الله لپاره دی نیک سړی عالم سړی صوفي سړی ډېر خیال ساته ډېر قدر کوه ولې د خدای رضا یې پیژنه نور پکې سي بس وګوره چې په کوم سي زما الله خوشحالي کې جګه کار وکړه ته ګوره الله په دنیا کې مدد کوي او آخرت کې